پس د رشتو په باب کې د یو څو مسلو خیال شریعت مونږ ته تنبیهن ویلې دی چې والدین او سرپرست طبقه به د دې خیال ساتي، اله به د دې د اولاد زندگی خوشګواره وي. ورنه دواړه د ده زوی دی او که د ده لور ده، کو د دغه آداب او رعایت پکې ونه ساتل شو کوم چې شریعت ښودلی دي، نو د نکاح مقاصد نه حاصلېږي. هغه واده الټه بوج شي، بوج د فساد سبب وګرځيږي. پاغه کې اولنې اصول دادي والدینو د لپاره دا ضروری دي چې کله د خپل اولاد رشته کوي، زوی دی کولور ده، نو دی کې به د اولاد پسند ته ګوري. زما د بچو زویلا رشته ګوري، د جنې انتخاب کوي، نو د زوی نه به تپوس کوي. او دا داسې نه ده چې ته په هغه احسان کې، دا حق ولا شریعت ورکړی دی. د زوی نه به تپوس کوي چې بچې فلانې ځای کې دله جنې کومه څه د خیال دی. خو د خپلې لور رشته کې د الګ انتخاب دی وکړو، نو د لور نه به تپوس کوي د خپلې ښځې په ذریعې یا د بلې لور په ذریعې به هر حال اعتمادي زنانه وي چې بچې دغه ځای کې دله رشته کوم، دوی له دې ورکوم، ستا څه رایې ده؟ دا حق دی له شریعت ورکړی دی. نو چې کله داسې حق چې کم شریعت ورکړی دی دا قابل عمل شي، عمل کې راشي، نو بیا د داسې رشتې والا د الله په فضل سره په خپل منځ کې مینه محبت وي، الفت وي، زندگی خوشګواره وي. ورنه کو په زور زبردستیا باندې ستا د لور یو رشته نه ده خوښه او تا په زور زبردستیا ورکړه او په زور زبردستیا باندې پې ګوته ولګوله د نکاح په فارم باندې، د هغې د زړه رضامندتیا نشته یا د الک رضامندتیا نشته، په زور زبردستیا د پې ګوته ولګوله. علما فرمایي دا نکاح د سره شمې نه ده. نو داسې کورونه بیا برباد شي، داسې ډېر شی مسائل دارالافتا ته راشي. یاره زما مور او پلار ما فلانې لا ورکوي، زما هغوی سره زندگی نه تیریږي، د هغې نه دومره دومره پیسې اخیستې دي، هغې ورته دومره مهر منلی دی. نو ډېر خلک د پیسو نه متاثره شي، پیسې واخلي، خپله لور جهنم ورته لړه کي، هلته یې لور سوځي، ده خو پیسې واخیستې. داسې پلاران به مینو چې په خپله بچی به نه خفه کېږي. به هر حال د الک نه به هم تپوس کوي، د جنې نه به هم تپوس کوي. خو جنې چېرته دباو کې راله د مور او پلار د طرف نه یا د بل چا طرف نه دباو کې راله، هغې د نکاح په مجلس کې قبول هم وکړو د چا د دباو په وجې. قبول دو صورتونه دي، کو پیغله جنې وي نو کو دینه تپوس کوي، نو دا عموما به د حیا ډېره غالبوي، نو دا یا خاموش پاتې شي یا وخاندي. نو دا خاموشتیا یا خاندل دا هم د دې په او باندې دلیل دی چې دا راضي ده، او کو په خوله باندې وضاحت وکړو خو بهتره ده. او چې کومه شادي شده ښځه وي، خاوند یې وفات شوی وي یا ولا خاوند طلاق ورکړی وي او د عدت تیر کړي، کو دا بل ځای کې نکاح کوي، نو دا به د قبول په حالت کې سره په خندا د دې کار نه کیږي، دا به په خوله باندې وضاحت کوي چې فلانې د فلانې زوی مې قبول دی. چې دا مسله یاد درته. لہذا کو په دباو لاندې په نکاح هم شي، خو بیا د نکاح مقاصد نه پوره کیږي، محبت او الفت نه، هم دک نکاح انجام په اعتبار سره د طلاق په صورت کې جدائی راشي. د بچو د پاره په دې مسله کې له خیال وساتو. مرقات کې مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دي والتحصین المطلوب بالنکاح لا يحصل الا بالرغبه في المنكوحه. د نکاح مقاصد ال حاصلېږي چې کله ته د چا سره نکاح کې چې هغې طرف ته ستا رغبت وي، خوښه دې وي. کو خوښه دې نه د نکاح مقاصد نه حاصلېږي. عموما تاسو به اورېدلي زموږ د پښتو په معاشره کې چې په زور زبردستیا نکاح وشي، نو هلک مور او پلار ته وایي
چې دا خو راله تاسو کړې ده او زه به ځان نه په خپله خوښه بله کومه هغه غریبه په اور کې سوځي بله نکاح کول دا سمنه نه دي خو دلته دې ته حق نه میلاویږي دا خو هم د چا لور ده که نه نو اصل کې والدینو دې خیال نه ساتلی همدکه وجه ده چې مونږ وایو چې دا وړوکوالی دا رشتې مه کوئ بعضې مشران د پښتنو به د وطن کې داسې وي بس جلالي غونتي فیصله وکړي چې دا فلانې د فلاني دپاره شوه په وړوکوالي کې فیصله وکړي مکه جینۍ او مکه هلک چې غټ شي نو د هغې په خیالاتو کې نور سي نو بیا به ورته ته په دې خپو هم پروزې چې بهی زما د عزت سوال دی بس اوس انکار مه کوه ما فیصله کړې ده فلاني خلک پسه وی دا پسه وی دا بیا بچي د چا نه مني به دې مسله کې نو د وړوکوالي رشتې ښه نه وي ځکه هغه وخت کې دې ته اندازه نه کېږي چې کله غټ شي د دواړو نه اجازت او اختیار واله بیا ورله وکړه